ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله مهربان ربا، ذو الجلال والإكرام ربا، ستا بندگان حاضر دی او ستا بندگان حاضر دی، د اطاعت سره، د خشوع د خضوع سره، ستا د بندګۍ د اقرار سره حاضر دي. مهربان ربا، ته زمونږ په زړونو باندې خبرې، تعلیم بذات الصدور، دا زمونږ زړونه ستا مخې ته دي. ته ګوایې ستا د رضا نه بغیر هیڅ مقصد بل نشته دلته په راتلو کې. زمونږ زړونه ستا مخې ته کولاو دي. موږ ستا بندګان یو، ته زمونږ رب یې. موږ ستا د پیغمبر امتیان یو او ستا د پیغمبر د طریقو منونکي او په هغې عمل کوونکي. مهربان ربه، ګناهګار یو، کمزوري یو، لیکن زموږ دا حاضري ستا قرآن ته حاضري ده، دا ستا مخې ته حاضري ده. همدا حاضري د دې ټول انسانانو، د دې نارینه او د زنانو، دا د دې خبرې ثبوت دی چې موږ ستا بندګان یو. موږ باغیان نه یو، موږ سرکش نه یو، موږ تکبر والا او غرور والا نه یو، موږ عاجز بندګان یو. زمونږ غلطۍ چې څومره ډېرې دي، موږ ترې نن توبه وباسو او ستا د بندګۍ اعلان کوو، ستا د بندګۍ اقرار کوو، ستا د قهر او د غضب نه یېرېږو، ستا د رحمت دعا غواړو. مهربان ربه، ستا پیغمبر راته فرمایلي دي چې کله سپینو ویښتو والا تا ته لاس اوچت کړي او ته یې خالي واپس کړې، د تا نه حیا درځي. په زرګونو سپین ږیرو او سپین سرو ته لاسونه اوچت کړي دي. زموږ دا لاسونه خالي مه واپس کوه. د دې نه نیک مجلس او ستا په مجلسونو کې محبوب مجلس موږ ته بل نه دی معلوم. ستا مخې ته حاضر یو، توبه مو ایستلې ده، توبه تایب یو، قصوروار، ګناهګار، خطاکار حاضر یو. دا خپل ټول ګناهونه، نافرمانۍ، قصورونه ستا مخې ته ږدو او توبه وباسو. موږ معاف کړه، موږ وبخښه. زموږ د ګناهونو په وجه، زموږ د غلطو په وجه موږ سزا مه راکوه. په موږ باندې خپل ګناهګار هم بېرته مه لېږه. موږ د ګناهونو نه پاک، صفا سوتره د خپل رحمتونو سره واپس ولېږه. مهربان ربه، زموږ لاسونه ستا په دربار کې اوچت دي، ته یې خالي مه واپس کوه. زموږ آمین د فرشتو آمین وګرځوه. زموږ آمین د هغې خلکو په آمین کې شامل کړه چې ستا نافرماني نه ده کړې.
ګناهونه نه دي کړي او زموږ سره دلته حاضر دي ته یې پېژنې تا ته معلوم دي مهربانه ربه په موږ باندې رحم وکړه موږ ستا د رحمت طلبګار یو او ستا د قهر او ستا د عذاب نه یېرېږو دا د طوفانونو برداشت نشو کولی مقابله نشو کولی تا ته رجوع کوو دا چې د ځمکې او د اسمان کوم آفتونه موږ ته متوجه دي زموږ ګناهونه دي زموږ نافرمانۍ دي وجه یې دقه ده موږ د دې ټولو نه توبه وباسو او ستا د رحمت طلبګار یو ستا د قهر او د غضب نه یېرېږو د هغې د مقابلې نه یو ستا سهاره اخلو ستا پناه اخلو ته موږ خپله پناه راکړه مهربانه ربه شو دا زموږ د هدایت ذریعه وګرځوه دا زموږ ژوندو ته کوز کړه په دې ټول قرآن باندې عمل موږ ته راپه نصیب کړه معاملان جوړ کړه موږ صالحان جوړ کړه زموږ بچي نیک عمل او صالحان جوړ کړه دا بچي موږ ته د سترګو یخوالی وګرځوه دا زموږ دپاره صدقه جاریه وګرځوه او مهربانه ربه زموږ په دې ملک کې دا د خپل دین نظام څومره خلک چې ستا د دین د غلبې دپاره او د اوچتوالي دپاره خالص ستا د رضا دپاره په جهاد کې لګیا دي ته یې کامیاب کړه مهربانه ربه د کشمیر مسلمانان کامیاب کړه د فلسطین مسلمانانو نه بری ورکړه د یهودو د ظلم نه آزاد کړه کشمیریان د هندوستان او د هندوانو د ظلم نه آزاد کړه مهربانه ربه په دنیا کې په کوم ځای کې په برما کې مسلمانان دي مقهور او مغلوب دي په چیچنیا کې مسلمانان دي بوسنیا کې مسلمانان دي د شام او د اردن مسلمانان دي د ترک مسلمانان دي د مصر مسلمانان او په کوم ځای کې چې مسلمانان مغلوب دي رب ذوالجلال ته غالب کا رب ذوالجلال ته اسلام ناقص کا د کافرانو د ظلم نه د قتل و غارت نه د دهشتګردۍ نه دا ټول حفاظت وکړه زمون ګاونډي وطن افغانستان کې امن راوله رب ذوالجلال کوم نظام چې هلته جوړ شوی دی امریکې شکست خوړلی دی رب ذوالجلال دا د امریکې شکست د هغې په ټوله دنیا کې د شکست سبب او ذریعه وګرځوه دا ستا دشمنان چې په ټوله دنیا کې د مسلمانانو وینې تویې کړې لاسونه یې زموږ په وینو باندې سره دي زموږ د بچو په وینو باندې سره دي رب ذوالجلال ته یې په خپل قهر باندې تباه او برباد کړه مهربانه ربه موږ ستا د طاقت سهاره اخلو موږ کمزوري یو خو ته کمزوری نه یې ستا طاقت کمزوری نه دی دا زموږ دشمنانو خپل دشمنان ته په خپل قدرت باندې تباه او برباد کړه په افغانستان کې امن راوله سکون راوله استقرار راوله مهربانه ربه استحکام راوله او دا زموږ وطن مستحکم کړه د مسلمانانو ورورولي قایم کړه زموږ د ملک له څنګه چې د ده حیثیت دی د ټول مسلمان ملت د امامت توفیق ورکړه رب ذوالجلال د سرپرستۍ توفیق ورکړه څومره چې دلته تحریکونه روان دي د دین د غلبې جدوجهد او محنت روان دی د دین د تبلیغ محنت روان دی دا ټول محنتونه کامیاب کړه مهربانه ربه دا زموږ مجلس دی چې څومره خلک دلته ناست دی نارینه دي زنانه دي د دوی حاجتونه دي هغه ټول حاجتونه د دوی پوره کړه د دوی چې څومره مشکلات دي هغه ټول مشکلات لرې کړه مهربانه ربه موږ ډېر کمزوري یو زموږ حاجتونه بې شماره دي زموږ ضرورتونه بې شماره دي لیکن ستا خزانې ډېرې پراخه دي موږ ستا د پراخه خزانو نه ستا د پراخه رحمت نه دا خپل معمولي حاجتونه غواړو دا ټول راله پوره کړه د دې زنانو او نارینو په زړونو کې چې څومره حاجتونه په دې وخت کې دي رب ذوالجلال هغه ټول پوره کړه زموږ ټولو بیمارانو له شفای کامله عاجله ورکړه د څه موږ نومونه اخیستي دي د څه نه دي اخیستي په دې مجلس کې دي د دوی په رشته دارانو کې دي چې څومره ناجوړه دي دلته څه قسم حاجتونه لري هغه ټول حاجتونه یې پوره کړه څومره خلک بې اولاده دي نیک او صالح اولاد وله ورکړه اولاد ستا ډېر لوی نعمت دی چاله چې نه دی ورکړی هغه پریشانه دي خفه دي نیک او صالح اولاد ستا محبوب اولاد د دوی د سترګو یخوالی
اولاد له ورکړه چاته چې د اولاد ورکړی دی دلته حاضر دي رب ذوالجلال خپل بچي تا ته حاضر کړي دي د قرآن مجلس ته حاضر کړي دي دا بچي ورته نیکمن او صالحه لوري کړه دا د دوی د سترګو یخوالی په دنیا کې وګرځوه او په آخرت کې به د دوی سترګې یخې کړه مهربانه ربه د دې بچو چې کوم ارمانونه دي کوم حاجتونه دي هغه ټول پوره کړه امتحانونو کې کامیاب کړه او هر حاجت او هر مشکل چې دغه لرې کړه حاجت یې پوره کړه د مور او پلار د دوی لپاره کوم ارمانونه دي الله به ټول ارمانونه د مور او پلار هم پوره کړه مهربانه ربه څومره خلک چې په قیدونو کې دي د قیدونو نه خلاص کړه د جرایمو نه بچ کړه د توبې ویستو توفیق ولا ورکړه څومره خلکو چې په دې درس کې هر قسمه کار کړی دی مدد یې کړی دی انتظامات یې کړي دي هغه سرکاري ادارې دي که هغه د خدمت کارکنان دي که هغه د جماعت کارکنان دي دا ته قبول کړه او د دې بهترینې بدلې وله په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړه مهربانه ربه چې څومره چا په دې کې مال لګولی دی یو کس دا ټوله خرچه برداشت کړې ده د دې بدلې وله ورکړه دا یو روپۍ وله د احد د غار نه زیاته کړه چا چې دلته د راتلو لپاره خپلې پیسې لګولي دي کرایې لګولي دي ځان یې ستړی کړی دی دا یو روپۍ د دې ټولو لپاره د آخرت د نجات ذریعه وګرځوه دا څومره پیسې چې هر یو نارینه او هر زنانه د راتلو دلته د رارسېدو لپاره لګولي دي دا یو روپۍ دي د احد د غر نه زیاته کړه مهربانه ربه زموږ په دې وخت کې د بیمارانو لپاره د ډېرو انسانانو لپاره د نارینهو لپاره د زنانو لپاره چې څومره درخواستونه راغلي دي او څومره د دعاګانو اپیلونه شوي دي خصوصا زموږ د هغې مسافرو د طرف نه چې کوم په بهر دنیا کې محنتونه کوي او په آخر رزق سره خپل کور ته راوله هلته یې مشکلات ختم کړه تکلیفونه ترې لرې کړه او زموږ ټول حاجتونه رب ذوالجلال په دې مجلس کې داسې حاجت زموږ پاتې نه شي چې تا پوره کړی دی داسې غم هم پاتې نه شي چې تا لرې کړی دی داسې مسافر هم پاتې نه شي چې تا د حلال او پراخه رزق سره خپل کور ته نه یې راوستی داسې قرض هم پاتې نه شي چې تا زموږ د طرف نه ادا کړی دی داسې بیمار هم پاتې نه شي چې تا جوړ کړی دی داسې وفات شوی هم پاتې نه شي چې تا بخلی دی مهربانه ربه ټول حاجتونه پوره کوونکی هم ته یې ټول حاجتونه زموږ پوره کړه د دې کار او د دې قرآن د درس لپاره چې څومره خلک لګیا دي زه او زما سره چې څومره ټیم دی د علماو د کارکنانو د ټولو حاجتونه پوره کړه زموږ چې څومره بیمارۍ دي تا ته مخې ته ایښودي د رب ذوالجلاله شفای کامله عاجله راکړه د دې ټولو امین په دې دعا باندې قبول کړه او د دې سره د دې ټولې دعاګانې هم قبولې کړه زموږ هغه ټول علما فضلا چې د قرآن په درسونو کې لګیا دي محنتونه کوي هغه ټولو له علم فهم د دین ایمان مال او اولاد ټولو کې برکت واچوه چې دا ستا د دین خدمت ستا د قرآن خدمت د دې نه په ښه طریقه باندې وکړی شي رب ذوالجلاله په دې مجلس کې چې څومره زموږ په زړونو کې تا ته ارمانونه دعاګانې دي نیولي دي په خپله غوښتي دي زموږ غوښتي دي رب ذوالجلاله هغه ټول ارمانونه د دې پوره کړه هغه ټولې دعاګانې قبولې کړه هغه ټول حاجتونه یې پوره کړه او مهربانه ربه څنګه چې دا ټول خلک ته دې درس ته په خیر او عافیت سره رسولی دی همدغسې په خیر او عافیت سره روغ رمټ دوی واپس خپلو کورونو ته ورسوه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تستاسو په جمع مشرف ستخلونه نن په جمع رب صدراکي تاسو مزلزل مزلزل